السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ په چینل کې تاسو ته خوش آمدید. نن ان شاء الله موږ د وظیفي ویلو طریقه موږ وایو. د وظیفي ویلو د پاره چې د الفاظ صحیح ادایګي چې د از د کول پکار دي. بیا د کتاب نه یا د دې کومه طریقه چې اره طریقه باندې چې وي په کتوي وي نو هغه طریقې باندې به وي. د دې لپاره دویمه خبره دا ضروری ده چې وظیفي د پاره او داس کول چې په ودس کې او قبلې ته د مخ وي او مکمل توجه سره او یوازې چې او وی نو دا به ډېر اثر کوي. او دغه شان د وظیفې باندې پوره یقین ساتل چې ان شاء الله د الله په امر سره به زما د مرض خکېږي، شفا به ملاويږي. نو ان شاء الله چې څومره ستاسو عقیده پخوي، څومره ستاسو یقین وي، عمره باغه وظیفه کار کوي. او کنه ستاسو یقین کمزوري نو دغه وظیفه به بیا کمزوري. د دې لپاره الله پاک فرمایي چې انا عند حسن ظن عبدي بي، زه بنده سره هغه شان معامله کوم څنګه چې هغه په ما باندې ګمان کوي. بیا ډیره ښه خبره دا ده چې د دې وظیفې نه مخکې ته 2 رکعاته د حاجت نفل ادا کړي، صلات حاجت. او دغه شان د خپل وس مطابق چرته غریب لا، خوار لا، مسکین لا چرته صدقه ورکي. د صدقه د ټولو بهتره دا ده چې نغدي روپۍ ورکړي چې هغه په دې ځان له خپل ضرورت مطابق شي نه روړي. او کني نو د الله په لار کې دغه شان سیز صدقه کول، نو د اعلی قسم سیز به صدقه کې. د خراب سیز چې تا نه کم فالتو وي یا کم ته ستا ته په استعمال باندې شرم راځي یا سخاوي ستا د استعمال قابل نه وي نو هغه صدقه کول نه دي پکار. نو ډومبه وظیفه زه تاسو ته ان شاء الله د سوره فاتحه ویما چې سوره فاتحه په پورا د قران کریم خلاصه ده. لدی د تعلیمات او د دې چې کم برکات دي دا یو چشمه شان ده. دا سورت الله پاک په کلام قران مجید کې خسته ترین حصہ ده. سوره فاتحه چې د پورا قران نچوړ دی او د دې تعلیمات خلاصه ده. د دې لپاره د دې بشمار نمونه دي چې زیات مشهور نمونه په دې کې فاتحه ده او بل دې ته ام الكتاب ویل کیږي. خو د دین علاوه نور هم د دې نمونه دي. په دې کې دغه شان دې ته یو نوم چې دی سوره شفا هم ویل کیږي. او دغه شان چې دی د دې د مرګ د علاوه د هر آفت نه حفاظت پدې کې دی. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمای سحر او د شپې په معمولاتو کې یو خاص معمول ویداو چې کله به نبی علیہ السلام د کېدو یا چې دی پاسې دوبه نو یو ځل به سوره فاتحه ویلو، یو ځل به سوره اخلاص ویلو، یو ځل به فلک ویلو، یو ځل به سوره ناس ویلو. او په خپل دعانو چې دی لاسونو باندې داسې اوتوکل او دغه شان هغه به په خپل ټول بدن مبارک تیر کو. نبی علیہ السلام ارشاد دی چې کم کس سحر او ماخام د دې معمول اهتمام وساتي نو د مرګ نه سوا د هر آفت نه بدی محفوظ وي. روزانه عاملانو لا د غیله تګ را تګو دم کول او تعویذونه په ماره کې راز وړاندول او دغه شان د خپلې خولي او د ویني هغه پیسې په عاملانو باندې ورکړو نه بهتره ده چې دا سیس خپل معمول جوړ کی او دغه شان ان شاء الله نه بس جادو اثر کوي، نه بس آسیب، نه بس بندش، نه بس د ځمکې آفت او نه آسماني آفت دا به تعالی نه رارسي. یړم به وظیفه چې مونږ وایو نو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې یو ځل حسین رضی الله عنه چې دی بیمار شو، سو ورځو پورې دا غفر کړانه غو. نبی علیہ السلام چې دی پریشان شو، په دې باندې نبی علیہ السلام د وحی په ذریعہ غته او ویلې شو چې اوبر اواله یو پیاله کې او پاغه باندې سلوي غزل سوره فاتحه اوایا او په دې باندې په دغه وبو باندې دی اولم بوا. نو دی عمل کول سره حسین رضی الله عنه چې دی شفایاب شو، بیماری ختم شو. دا حدیث چې دی د اسناد د سند حواله سره ضعیف دی، خو په دې کې چې دا کم مونږ ته بیان شوی دی علاج دا 100% صحیح دی. نو کوشش بیا پکار دی چې کم لمبا چرته او کې چې دغه اوبه نالي ته لاړې نشي، ګندګي ته لاړې نشي، یو پاک میدان کې کینې او په دې باندې اولامبي نو ټولي بیماری باندې ختم شي. د دې دویمه چې دی دغه د سحر او د بیماری د نجات د پاره بل چې کم کس په ډیر سخت سحر کې مبتلا وي یا داس بیماری کې مبتلا چې ډاکټرانو حکیمان چې دی راغینا بالکل عاجز راغلي، نو دی له پکار دی چې دا سحر سنتونو او د فرض په مینس کې سحر سنتونو او د فرض په مینس کې 41 ځل سوره فاتحه داسې وای چې هر ځل بسم الله
میم چې دی الحمد سره میلو کې لکه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا به پوره ولد دوالین پورې وای داسې 41 ځل به دا وای او دغه شان پکې الرحمن الرحیم دا به 2 ځل وای او په اخره کې امین به 3 ځل وای نو دا عمل به دی یو سلوي خورزي ترتیب سره پدې کې بناغه نه کوي چوډي به نه کوي نو دغه شان چې کم مقصد د پاره دیو کې د الله په فضل او کرم سره بدل دا مقصد پوره کیږي چې هر څه مقصد وي یعنی دی به دا څه و چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم به دی 2 ځل وای په هر ځل ویلو کې او امین ولد ضالین چې کله وای نو امین 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 دا به 3 ځل وای دا چې به دی 41 ځل دا دوهراو کې نو دا به ان شاء الله چې هر څه جایز مقصد وي او صدا پارم ویل شي د الله فضل او کرم سره باغ پوره کیږي شان چې کله دی لړم خوري نو چې لړم دی خوري نو کوشش وکړ دی چې داسې هسپتال ته تک پکار دی خو نن سبا چون کې داسې کلو کې اکثر دا وقوعات کیږي نو د لپاره دا دی چې کله لړم اخري نو د تکلیف پځه چې کم تکلیف یې هغه ختمولو د لپاره دا یو مسانه طریقه ده چې فوراً به سیولو خیراواله پاغه کې به مالګه واچي او به واچي او دغه شان او به ډېری واچي مالګه به ورکې او چونډې 2 واچي په دې به اوځل سورې فاتحه او مریض به دغه او به اوس کی نو ان شاء الله دغه زهر به فوراً ختم شي او مریض ته د دې تکلیف نه نجات ملو شي د داسې قسمه بهترین وظیفو د پاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ خپل ځان خیال ساتئ والسلام